دا بچی مې خراب دی پیټۍ کې بند دی مې ماته وښیې نه ښیي دې بچي نه خراب یم دا څنګه بل پروت دی په هغه مې پروا نشته د کولمې لاسونه نشتي دا ټول یو شان دي ملګري وو خو زما لاس بیا تباه دی ماشوم چې کله راوباسه نو دی تاوېده ده کې ساه و خو چې هسپتال ته ورسوه زموږ په هسپتال کې اکسیجن نه و موږ ډېر زیات ټلیفونونه کړي موږ په میډیا میسیج ورکړلی په لاسونو موږ شګې غورځول دي په پړو موږ بیلچې راښکل دي خو زموږ اواز تر نن تاریخه پورې چا نه دی اورېدلی خو موږ پاکستاني نه یو موږ مسلمانان نه یو موږ د دې قوم خلق نه یو تېرېږي په پښتون ولې ستم د زمانې تر څو پورې به جوړ وي دا ماتم د زمانې ویرونه جړاګانې دي آهونه دي سلګۍ دي کور کور کلي په کلي شم په شم د زمانې هغوی در 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 مسیحا ته مې فریاد د نړۍ وکړو خو چاره نه که پر هر ته مې مرهم د زمانې او بیا به زه د خپلو مارتونګیانو نه یو ګیله وکړم خو یو فریاد په غوږو اورم خو ګورم چاپېر څوک په نظر نه راځي او کله ودان دی لوګي خېجي دی خو دروازې بندې څوک بهر نه راځي ما واته 9 لک روپۍ برابر کړې سمې په سود راواغستې سمې کور کالي خرڅ کړه زه هغه روپۍ اوس هم ختموم 3 میاشتې زما د دې ماشوم شوي دا زما خیر څلورو د یو مړ شو یو پکې خدای پاک رویسته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتونکو شاهد خان شاهد ما موجود مجی شانګلم مارتون کوس کلی کې چرته چې دا د شګې درنګ راغړېدلی او په دې کې لاندې 9 ماشومان ګیر شوي پای کې یو ژوندی راووتو اته شهیدان شو نه پوهېږم د الله له طرفه یو عذاب په پښتنو راغلی څو ورځې مخکې په پیر سبا کې جوړرونه شهیدان شو چا ویشتل بیا په ملکنډ کې شهیدان شو چا ویشتل ابلورز بټخیله کې چا 2 ویشتو دا د الله د طرفه د سانحه رالاله په دې غر کې دلته موجود خلک وو هغه غمزده خاندان له راغلي دوی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه خیر دی جی تاسو خیریت دی شکر الحمدلله دا سانحه کله راغلی وه سر دا خو د ټولو ناول موږ ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو دې موقع له راغلی او زموږ د اواز مخې ته ورسوئ دا پرون نه بله ورځې تقریبا 6 منټه او 6 بجې وې چې دا واقعه راغله او دا ماشومان دې شګې لاندې کړه او جی تاسو موجود دي دلته ورور بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول تاسو شاید صاحب شکریا ادا کوم زموږ د درد او غم کې تاسو هم شریک شوي دا ټول علاقې په شانې زه په خپل ان د سپاټ کله چې دغه شو نو زه دې پورې ځای کې ناسوم نو اولنی څنګه د درس یو شو نو زه تر ورسېدم زه چې راورسېدم زما سره د کلي نورو ملکانو 2-3 تنه هغو را سره هم راغلل دا یو ماشوم چې نو دا د دې شګې نه دې سایډ ته شی و د لږې خپې پکې ته ډوبې وې خو دې سایډ غونې کوو نو دې ته نه موږ سایډ ټکو بیا موږ وی چېرته دا یو ماشوم دی او نور څوک نشتی نو موږ د دې ماشوم ته قاروم شو چې تا دلته څه کاتله نو هغه وی چې یاره ما سره انسان دي نو موږ چې شاته وکتل نو دا شګه ډېره زیاته راغلې وه او ډېر زیاته مالبه پرته وه نو زموږ هم حوصلې کار پرېښو بیا د دې کلي کسان او دا چغې مغې وویستې دا کسان راجمع شو د علاقې نو موږ دلته کې اکسویټر کته ولاړې زموږ نه تره زامنو دی د هغوی سره نور هم ګاډي دا شګې پیډه کوي نو موږ راوړو هغې طاقت وکړو بدقسمتي چې کله راشي نو هر څه کار پرېږدي نو زموږ اکسویټر هم په هغه ټایم نه و زموږ لوډر هم په هغه ټایم نه و دا ګاډي چې لوډ کوي نو هغه نو بیا موږ خپلې مدداب داسې چلو کو چې بیلچو منې شروع کړه او په اولني 15 منټو کې زما د ملګری ایجوکیشن منیټرنګ والا ولاړ د 1122 والا سره رابطه وکړه کوم چې ریسکیو والا دی هغه زموږ نه په 30 منټ فاصله منې په پورن کې د هغوی دفتر دی نو موږ وی موږ ته به هغوی راورسي نو هغوی چې موږ تر کله لیټ شو موږ لایو ویډیو چلول شروع کړو د پیجه که زموږ اواز چېرته ای سی واوري یا ډي سی واوري یا اعلی حکام کې هر څوک چې واوري نو هغه به موږ ته زر راشي نو هغه هم نو موږ بار بار دا فریاد کوو جړل او په جړا کې خدا وي چې زموږ ماشومان دغه د لاندې دي دومره غټه مالبه ده پې د خدای په خاطر موږ هم مسلمانان یو موږ له څوک راولېږئ او که تاسو دا دردناکه حالات وګورئ
زما دلته کې یو کلیوال ولاړ دی او دا هغه د 2 خویندو یو ورور هغه پکې توپات شوی دی هغه د دې خاورو د لاندې و خو موږ پاکستاني نه یو موږ مسلمانان نه یو موږ د دې قوم خلق نه یو موږ پسې د حکومت وقت نه هیڅ قسمه څه تعاون نه راشي حالان کې زموږ د خپلې تاڼې سچو هغه موږ سره ولاړ هغه موږ له په هغه ټایم کې که موږ بیلچه وهله هغه موږ سره بیلچه وهله که هغه موږ څه ویلي هغه خپل فورس راوستلی پولیس هغه یې زموږ سره دلته کې په کار لګولي بیا د هغې نه باوجود چې د چکېسر اے سي د چکېسر نه را روانېږي خبرېږي هغه خپل امبولینس د ځان سره راولي او د چکېسر د تحصیل ناظم خپل الواد را لیږي چې ورشي هلته کې امداد وکړي بختي عالم خان او زمونږ اے سي چې کوم دی هغه په پورن کې ډیوټي کوي دلته نه راځي زمونږ د ټیمې دفتر دلته کې دی زمونږ نه ټیکس اخیستی کېږي زمونږ نه دغه کېږي هغه دفتر دلته اخیستی دی هغه نشتي زمونږ د تحصیل ناظم چې کوم دی هغه د اوټ تر ورځې نه وروستو هغه غایب دی تحصیلدار نشتی زمونږ چې څه محکمه ده صرف موږ په نوم پاکستانیان یو موږ دک درد له پاکستانیان یو موږ سهولیت له پاکستانیان نه یو کوم سخته چې زمونږ باندې تېره شوې ده زمونږ په بچو تېره شوې ده دا به خو الله تعالی مقرر کړې وه خو کم از کم د سړي د خپل ریاست نه د خپل ملک نه دا ګیله کېږي چې یاره کم از کم په دې سخته کې موږ ته ولاړ وې زمونږ سره شانه بشانه وې که زمونږ دا ماشومان شهیدان کېدی دا به الله تعالی مقرر کړې وه خو زمونږ به د هغو نه دا ګیله نن نه وه دا زمونږ د علاقې مشر هم دی شاید صاحب شکریه تاسو راغلی دلته د پښتون قام په باره کې دغه تاسو وکړو نو یو په موږ باندې مصنوعي آفات دي په پښتون قام باندې یو قدرتي آفات دي په دې کې راګیري نه پوهېږو چې کوم ګناه ده زموږ په دې باره کې زه به دا وایم چې تېرېږي په پښتون ولې ستم د زمانې تر څو پورې به جوړ وي دا ماتم د زمانې ویرونه جړاګانې دي آهونه دي سلګۍ دي کور کور کلي په کلي شم په شم د زمانې هغوی در 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 مسیحات مې فریاد د نړۍ وکړو خو چارانه که پر هر ته مې مرهم د زمانې او بیا به زه د خپلو مارتونګیانو نه یو ګیله وکړم و یو فریاد په غوږو اورم خو ګورم چاپېر څوک په نظر نه راځي او کلی ودان دی لوګی خیجي دی خو دروازې بندې څوک بهر نه راځي په دې به زه خپل دغه ختم کوم ستاسو ډېره مننه شکریه کتونکو زه به نن خپل ریاست ته سیږدمه شاعر صاحب خو په آدابو کې ډېر څه درته وښودل ریاست ته مو ښودل او چارواکو ته مو ښودل خو نن به زه خپل ریاست ته دلته هغه مظلومان خیمه ته به یې دلته چا بمبار کړی هر قبر ته پلار ولاړ دی په سرو سترګو جاړي شاته ډېر غټ ماتم دی دا وګورئ دا ولې کېږي دا خو د الله له طرفه یو سانحه وه خو دلته ذمه دار چې کوم خلک دي هغې د دې خلکو مدد ولې نه کوي بیا اسپتال دی که پکې څوک بچ هم راوځي نو په اسپتال کې سهولت نشته دا خلک به څه کوي دا خو غرونه دي دلته حادثې هم کېدی شي ټریفک د دې نه پس که بیا داسې حادثه راشي نو اسپتال کې څه وسایل نشته دوی به څه کوي لکه راغلي نور که دا ماشومان دي دا د کلي والاو د علاقې خلکو دغ کړي دي او دا یوازې د دې ظلم نه دی په هر پهلو باندې د مارتونګ سره ظلم شروع دی او مارتونګ ته چې نو هغه د مایرې مور په سلوک ګوري السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی دا دې څو دا زما بچی و بچی دی او جیا دا یو زوی دی دا یو زوی یو زوی دی او جیا نور بچی دي شته زه تا ته ټوله قصه وکړم خپله زما ټوله قصه دا ده صاحبه چې زما سره زما تر لور ده ما واده کړلی زما د واده کېږي 17-18 سال کېږي زما ړومبی نه جنکۍ وي 5 جنکۍ شوې پرله پسې مشرانې شپږم نمبر د هلکو شو د پسې بله جنۍ وه ماشومه وشوه 2 نمبر دا ماشوم شو دا پروت دی دی پیدایشي د ګردو بیمار و موږ پې پوه نه وو 8 میاشتې مخکې دته لږ پړسوب راغی بیا زموږ احسان صاحب دی الله پاک ټول عمر ژوندی ساتي زموږ دپاره ما هغه بوتو هغه ما ته لاهور کې چرلن اسپتال خو د دې علاج دلته نه کېږي ما واته 9 لک روپۍ برابر کړې سمې په سود راواغستې سمې کور کالي خرڅ کړه زه هغه روپۍ اوس هم ختموم 3 میاشتې زما د دې ماشوم وشوې په پېښور کې دې زمانه مړلی ما د امریکې نه یو ډاکټر چا خولی هغه له بوت ما ته یو کس وخو بار ملک نه ډاکټر راځي ما دې په سود په پیسو ډایرکټ ګاډی کړلی ما ډاکټر ټایم له دې رسول له چې الله پاک دې بچ کي او په دې مې بچ کو چې زما ته ضرورت نه ما دې نه بچ کو سبب دې غټ چې مال مزدوري کې ما خپل وخت کولی پاس کو زما زندگی نور به یا 10 کال یا 15 یا بدوي ما واحد دې دپاره دا کو چې ما وی دا ماشوم دی چې د زندگی بچ شي اوس یو عرض کوم ټول زما کلی هر څه ولاړې
زما مقبرې ته څاروي راځي، زه د خدای غریب یم، ما سره د دیوال چې دی څه قسمه پیسې نشي زه د دیوال وکړمه، نو دې ته څاروي راځي. دا د خپل خلکو ته سوال کومه چې زه چا ما په چا وس نه کېږي خو زه پې ځان وجنم. زما طرف دغه خبره، تاسو ټول زما وروڼه، تاسو ټول خدای خوشحاله کا او زه د الله نه شکر ګزار یم. زما په دې کې یو زما خپل دا مشر بچی او دی زما او یو زما وراره دا بچي ټول زما دا مې ترز وي دغه مې ترز وي دا ټول زمونږ یو خاندان دی، زمونږ یوه کډه ده. د چار دیوالۍ خواهش دی چې د خپل جی او چا زه خپل دیوال ستا نمبر څه دی؟ زما نمبر 0347 09 99 564. زما نوم سید کریم دی، زه د مارتون کوز کلي اوسېدونکی محمد کریم زما د پلار نوم دی. دې نمبر دې پیسې شته؟ هېڅ هم نشته. زه د خدای غریب یم، د دې خلکو سره ناست یم. دا زما نیکانان دي ټول، زموږ دو موږ له تیار چای روټۍ راکوي، موږ په هغې باندې خپله ګزاره کوو. زما سره نه اوبه شته په کور کې، نه زما کور شته، نه زما لار ګودر شته. زه د دې پورې کلي دا کم غیر چاپېره چې څومره مخلوق دی، زه د دې ټولو سره ناست یم. سیګنل کار نه کوي، نمبر دې لګي دا نمبر خو په خبرو منځه پېږم کتونکو ساده موبایل دی، زه په غټ موبایل کم خلک وزدار نو مرسته ورسره وکړي چې د اخري ارمان خو د بچي پوره کړي چې قبر نه دیوال تاو کې په دې نمبر ورسره رابطه کولی شي د بل ملګري سره. السلام علیکم. السلام. څنګه یې ورخی؟ ټیک ټاک خیر. دا د زوی و؟ دا مې زوی دی چې دا یو بچی دی؟ دا د ما خیر څلورو، د یو مړ شو، یو پکې خدای پاک رویسته. دا څو کلونو څونه عمر ده؟ دا 13-14 سالو. 13 سالو غالبا. دا وفات شو؟ دا وفات شو. ستاسو غم خو ډېر غم دی، الله دې در باندې کم کړي. موږ دعا کولی شو ځکه دا درد هغه سړی محسوسولی شي چې د چا اولاد وي، او الله دې نور درته خیر کړي. السلام علیکم. سلام. څنګه یې ورخی؟ خیر دی. ټیک ټاک. خیر دی. دا دې بچی و؟ څه نوم یې و؟ ایان. څونه عمر و د ده؟ 12 کاله به و. 12 کاله. جی. د لوبو لروته و؟ لوبو لرو. زه کور نه وم، زه ټکسي ډریور یم، بار وم چېرته ما سره ګرځي، خو بس په دغه ورځ نه وم، بدقسمته یې د لاسه دلته کې راغی، دلته کې نه راته چېرته. نور زامن دې شته؟ دقه یو زوی. دقه یو زوی دی. نور بچي دې هم نشته؟ 2 جنکۍ. 2 جنکۍ. الله دې صبر درکړي. دا دې د بچي قبر دی؟ دا بچي قبر دی. ها یو بچی دې پکې وفات شو؟ یو بچی. نور بچي دې شته؟ شته د خیره 2 جنکۍ دي، 2 هلکان. 2 هلکان. بس الله دې د صبر درکړي. غټه سانحه ده، موږ هم رالو چې ستاسو په دې غم کې شریک شو. غټ غم دی، خو الله دې د صبر درکړي. تاسو څنګه یې ورور؟ ښه ټیک ټاک خیر. دا دې بچی و؟ بچی دی، دغه بچی دی. دا بچی مې خراب دی، پیټۍ کې بند دی، مې ماته وښیې نه ښیي. دې بچي نه خراب یم، دا څنګه بل پروت دی، په هغه مې پروا نشته، د کول مې لاسونه نشتي. دا ټول یو شان دي ملګري وو، خو زما لاس بې تباه دی. صاحب ما له څه نه راځي، زه تا ته ووایم خو زیاته یې ما سره کړلی. شپې په باندې 12 بجې هسپتال نه راوړلی وي، د شپې مونږ دې سپارو دی خراب دی وي. ما چې د شپې سپارلو دی نه ورکوم، ملګرو سره یو ځای ښخوئ. پیټۍ مې دومره دومره میخونه یې وهل دي، مخ ته وله شیشې لاشي هم نه دی پرېښی چې ما لیدل وی. په دې شپې مې خفه یم، څنګه دا بل پروت دی، په هغه مې پروا نشته. هغه خپې لاسونه روغ دي، خو دغې څه نشته، خالي سر دی، په کته څه نشته وایي. الله دې د صبر درکړي. ګوره دا خو چې انسان ژوند دی. 15 کاله شو، مور مې مړه وه، چې مې له زه د هغه قبر له راتلم، اوس وخت خپل د زامنو قبرونو له راځم. الله مې ورته نصیب پراته دي په هاخوا ټوله. مال نه راځي صاحب، تا ته یم خو دواګانې ولکوئ. الله دې تعالی له صبر درکړي. الله دې تعالی له صبر درکړي. او دا د ژوند یو امتحان دی، موږ ټول به مرو په دې به حوصله کې. زما د مرګه پورې دا داغ په ما پروت چې زما زوی په کم مر تللی، خپې نشته، لاسې نشته، خېټه نشته، کولمې په شاول کې راله پاتې شي دي. ته ته مې مال زما د زوی کولمې وګورئ.
الله دې صبر ورکړي. تشه ډانچه راوړل خدا حوصلې نه وکړ والله دې زړه صبر تشه درکړي. ډانچه راغل پرون راغلم قبر مې سپړلو چا پرې نه کومه مې د کفن نه بار کومه چې دی وینه مجد کې کم ځای رشته یو چا پرې نه کومه ورته ټول راځه ګن کپی وکړه یو ویزه ته په جنازه کې خیمه بل ویزه ته په قبر کې خیمه بل ویزه ته کور کې خیمه صبر وکړه الله دې زړه صبر هیڅ ځای کې ما ته چا ونه کو سیبه که ما بالکل زه قبر کولاوم به زه خپل وینما زما نو واړه به خاورې شي زما زوی به په دغه پیټۍ کې پروت زما زوی کوم هره پرودي پیټۍ کې پروت بس ګور حوصله وکړه دا خو د ژوند یو امتحان دی موږ ټول به مرو ټول به د خاورو له نه ځو دا شی به چې له پاسه خیر خدا به صحیح لیکلي دې لپاره یې لیکلي په هسپتال کې ماته وي د خراب و ما بېهوشه شوم زه نه پوهېدم اخرېږي په هوش شوم حوصله دې د قبر نه پاس ویږي دې به نور کتونکو دا کم پلار چې ویر کوي او جاړي د بچې پکې خراب شوی په سکواټر باندې دو بچي پکې شهیدان شوي خو د یو بچي مخې ده ته نو ښودلی هغه اوس هم دغه قبر ته ناست دی چې زه د خپل بچی کتل غواړم دا خو د الله له طرفه یو حادثه وه خو ریاست ته به زه صرف دومره ووایم چې را په دې غرونو کې ناست دا مجبوره بېبسه خلک د اوږد دپاره هر سړی رامنډې وي خو بیا خپل لاشونه هم په خپله راوباسي او که بیا هسپتال ته ورشي نو په هسپتال کې هغه سهولت دی کوم چې زموږ دپاره دی د دې خلکو مرسته به څوک کوي د دې دپاره به اواز څوک اوچتوي او د دوی تعاون به څوک کوي د دې ځای د هسپتال حالات به هم تاسو ته ښایو یو دوه قبرونه مخکې د هغې له ورځو دغه نورو بچو ته دعا کوه چې الله دې د هغې د غم وساتي دا د الله یو امتحان په ژوند کې دا راځي او الله دې په خپل امتحان کې پاس امين امين السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو خیر دی جی د الله فضل ټیک ټاک خیر دی څه غوښتنه کوي حکومت وخت یاره جی شهید کرکټ ګراوند د مارتون ته یو داسې سانحه ورکړه چې واقعي شهید کرکټ ګراوند شهید کرکټ ګراوند کو د دې نوم شهید کرکټ ګراوند دی مخکې نه شهید هو دی مخکې نه شهید دی په 200 میټر کې کان دی خو افسوس چې څوک شیر شنګله دی څوک الک شیر دی څوک ګل شیر دی ناظم صاحب ایم پی ای صاحب ایم این ای صاحب موږ ډېر زیات ټلیفونونه کړي موږ په میډیا میسیج ورکړلی په لاسونو موږ شکې غورځول دي په پړو موږ بیلچې راښکل دي خو زموږ اواز تر نن تاریخه پورې چا نه دی اورېدلی دا خو د الله نه مقرره یو سانحه وه خو افسوس که دلته کې یو لوډر قدرې وی د ټیمې چې زموږ فنډ هغه په نورو ځایونو کې لګي هغه په نورو حلقو کې لګي او که دلته کې یو لوډر قدرې وی نو کم سے کم نیم ماشومان به بچي په 3 منټو کې دلته کې زموږ د تحصیل هیډ کوارټر دی چې په هغې کې ګاډۍ ولاړ وي په 15 منټو کې به رارسېدلی او کم سے کم نیم ماشومان به بچي ځکه چې اولني دوه ماشومان په 3 منټو کې ریسکیو شي دي هغه د خلکو په بیلچو او په دغه دغ کړلي په 200 میټر کې اکسیجن په هسپتال کې اکسیجن نو هغه د اکسیجن د وجې نه دا یو دویم ماشوم چې کله راوباسه نو دی تاوېده د کې ساه و خو چې هسپتال ته ورسو زموږ په هسپتال کې اکسیجن نه و هغه ته اکسیجن نه دی میلاو شي که نه د هغه زندګي به بد شوې وه 4 کروڑ بل پینډینګ دی جی د دې آر ایچ سی سیاسي خلکو نیسلی زموږ د بېوسو خلکو د وجې نه دې سیاسي خلکو نیسلی چې هغې د سټریچر نشتي اکسیجن انتظام نشتي ټیمې چې کوم دی زموږ په پورن کې ناست دی هغه دلته نه راځي تحصیلدار چې دی هغه په چکیسر کې ناست دی هغه دلته کې نه راځي او ناظم صاحب په انګلینډ کې ناست دی د هغه څه پته نه لګي او کوم چې ایم این ای صاحب دی هغه پرون راغی ما ورته وی ما ورته ګیله وکړه ما یو 4 کروڑ روپۍ زموږ پینډینګ دي وي دا به چېرته شي پته نه لګي که به شي که به نه شي خلک بیا موږ ته دا خبرې کوي خو چې د ووټ ټایم شي که نه د دې غریبو خلکو نه ووټ بیا غواړي
نو زه تاسو ته د خدای د قرآن په خاطر زموږ دا میسج لږ مخکې د دې غریبو خلکو ورسوئ. ستاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریه. شاهد صاحب دوه خبرې وکړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې خو زمونږ د ټولو ملګرو وکړې او په هره پهلو باندې خبرې وکړې، څه خبره پکې پاتې شوې نه ده. خو زه به دا د دوی چې څنګه کومه ګیله وکړه د تحصیل انتظامیه نه، د ضلعي انتظامیه نه، د ریسکیو نه، دا ګیله زمونږ د ټولو ده، د ټول قام ده. خو بله یو خاص خبره دا کوم چې دای په موږ دغه کانکن چې دي هغو ته نه خپل شګه وباسي، دا یو چترۍ په موږ پاتې ده. نو په دې کې د نن حادثه وشوه، سبا دا بل حادثه هم کېدای شي، ځکه ماشومان خو چا د کړي نه عقل په کې نه، نو سبا دا بل حادثه هم چې تاسو په خپله د کیمره دې طرف ته مړاو کې تاسو وګورئ چې دا په موږ باندې یو چترۍ ده. نو په کار دا ده چې څوک دا کار کوي چې د هغو خلاف قانوني کاروایي وشي، چې دا په کار دا چې څنګه کټ کېږي دا د اسلوب په طریقه کټ شي چې لکه بل چا باندې خو دا حادثه نه کېږي که نه. زه به صرف دومره ووایم چې څوک هم د چا د غمه نه مري او نه په چا باندې څوک دردېږي. د دغه خلکو بچي کله په داسې حادثو کې تللي دي، د کوم MNA MP داسې د غر لاندې شوی دی یا د درنګ لاندې شوی چې هغه ته دا تکلیف دا احساسات هغه سره وي که دردېږي نو پښتون دردېږي. زه به دومره ووایم چې دغه کم والدین دي الله دې دوی ته د زړه صبر ورکړي او د دې دغه نورو بچیانو ته الله خیر کړي. د دې سره ما شاهد خان شاهد له اجازت راکړي د الله په امان.